کې د حکومت لخوا د عادي خیرات غوښتونکو په ضد اپریشن شروع شوی دی چې پکې یو شمېر عادي خیرات غوښتونکي نیول شوي دي. چارواکي وایي چې دغه کسانو لپاره دارالکفاله جوړه شوې ده. خیرات غوښتل جرم دی. په دغه اړه مشرق ټي وي خبریال نیاز احمد خان رپورټ. د سوات ضلعي انتظامي او سوشل ویلفیر لخوا د عادي خیرات غوښتونکو په ضد اپریشن شروع شوی چې پکې یو شمېر کسان نیولی شوي. د اپریشن مشري کوونکي د سوشل ویلفیر مشره نصرت اقبال وایي چې خیرات غوښتل قانونا او شرعاً جرم دی او دوی به دغه ټول خلق نسی. پورا KPK کې مونږه د بیګري خاتمه کوو، د ګداګري چې د سوال کول چې دي د دې خاتمې دپاره مونږه یو اداره هم شروع کړې ده دارالکفاله په نوم باندې. په هغې کې مونږ د دې بیګرز چې دي نو دوی ونیسو او د دې ریهیبلیټیشن وکړو او دوی ته څه انکم جنریټینګ اکټیویټیز وښایو، په خپل خپو ودرو چې دی سوال نه قلار شي. سوال هم په اسلام کې منع دی او هم زموږ په قانون کې منع دی. حکومتي چارواکي دا هم وایي چې د مستحق او بېوسه خلکو لپاره دارالکفاله جوړه شوې چې پکې ورته هر قسمه اسانتیاګانې وړیا ورکولی کېږي. او د روغ تاسو ته ولې وایم یو بیمار یم لکه د اپریشن مې شوی دی 14 کاله مخکې، نو وروره چې کوم دی نو لکه دا کار د خدای چاته نو ور په غاړه کوي. کاکا دپاره زموږ سره هلته کې د رهایش ښه انتظام شته، ښه ښکلې خانه شته. د دوی چې څومره د ژوند ضرورتونه دي نو هغه زموږ سره په دارالکفاله کې پوره کېږي. بل خوا ځایي خلک وایي چې حکومت د ګراني او بېروزګاري کمه کړي نو څوک به هم مجبوره نه وي چې خیرات وغواړي. نو داسې پکار دی چې چکار دې خلکو له جوړ شي او دا غریبانان نو ډېر بېروزګاره دي خلک، نو دا بېروزګاري ختمه شي. د روپۍ شی په 1000 روپۍ دی، تپوس نه کېږي چې د دغه تپوس وشي. دلته چې څونه هم سوالګري په دې اډه کې دي نو د سوات پکې یو هم نشته، ټول آوټ سایډر دي، مطلب د آوټ ضلعو نه راغلي دي. دلته کې ټوریزم باندې خلک راځي، هغوی به زموږ د سوات چې کومه نقشه بیا وړي چې یاره دغه خلک سوال کوي. نو دلته کې زه چې څونه هم وایم د ټي وي په شیشې وایم چې دلته کې زموږ د سوات څوک نشته، ټول له بهر نه راغلي خلک. د سوات ضلعي انتظامي او سوشل ویلفیر محکمې وینا ده چې کوم خلک خیرات غواړي یا چندې راټولوي دغه جرم دی. مستحق خلک د ضلعي انتظامي یا سوشل ویلفیر سره رابطې وکړي، د ژوند تیرولو ضرورت به ورته پوره کوي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.